نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون صدق الله العظيم. سورة التوبة لسم پارا دری اتیایم سلورم اتیایم نمبر آیت دی. دی آیاتونو د مخکې آیاتونو سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې آیاتونو کې د منافقانو قباحتونه او د دوی دپاره د بخښنې نه غوښتو د الله پاک ارشاد بیان. اوس په دې آیت کریمه کې الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منافقانو د جنازې نام نه کوي. شان نزول د دې آیت داسې دی کله چې ابی بن سلول د منافقانو مشر وفات شو نو د دې ابی بن سلول زوی عبد الله رضی الله عنه هغه صحابي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغلو چه زما د پلار جنازه وکړي او زما د پلار د پاره یو کمیس تاسو راکړي چې هغه خپل پلار ته واچوم چې د هغې د وجنا ستاسو د قمیص د برکته زما پلار د عذاب د قبر نه بچ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتقبل یو کمیسم ورکو. نبی علیہ السلام چی کلا قبر تیار شو جنازہ تیار شو جنازے کلا چی جنازی تا نبی علیہ السلام ادری کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغی او نبی علیہ السلام تا ددی منافق آغا زاڑی یادونا مخی تکڑل چی دی دا آغا ظالم دی دا ظلم کڑو دا ظلم کڑو دا خود اسلام دا دشمنی کڑو تاسو دا جنازہ مکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل ترکمی چی اللہ پاک زمن کڑی نیما نزب جنازہ کو. اللہ جل شانہ فرمائی کتا ددی دپار او یا پیری بخن اوواری ام زن معاف کو نوکا اللہ پاکن او یاونا پزیاد پیری معاف کی بیا بس زیاد پیری بخن اووارو چا اللہ پاکی معاف کی. بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ددی منافق جنازہ اللہ رب العالمین دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بتائیب کی دا آیت نازل چھ دا دی منافق دا دی منافقان دا مشر جنازہ دی اکڑا آئندہ دا پار دا منافقان جنازہ مکہ. نبی علیہ السلام دا کمیس والی ورک اصل مسئلہ دا چکل دا بدر پا قیدیانو کی دا نبی علیہ السلام ترو حضرت عباس رضی اللہ عنہ قید شو نو باغ وقت کی دا کمیس نو او عباس رضی اللہ عنہ دا وجودن لگڑ دا بلچا کمیس پہ نبرابر دو دی دا منافقان مشرق بل کمیس ورکو دا نبی علیہ السلام ترلا نبی علیہ السلام دا دی منافق آغا قرض خلاصو آغا بدل خلاصو دا نبی علیہ السلام ترلے کمیس ورکڑو اللہ پاک دا نبی علیہ السلام پترو پا نبی علیہ السلام بند دی منافق آغا احسان پر نفودو
نو نبی علیہ السلام ول خپل کمیس ورکړ چې دا ورته واچو. یو وجدا او دویمه وجدا و چې د ازوی ډیر خالص مخلص مسلمان د منافق د ازوی عبد الله رضی الله عنه لاره د نبی علیہ السلام سخت دشمنو او زوی د نبی علیہ السلام خاص ملګری. نو نبی علیہ السلام د دې زوی د زړه د اطمینان د پاره د لدا کمیس ورکړ چې دی خوشاله شي. منافق واسه منافق خدا زوی خالص مسلمان د دې وجه نبی علیہ السلام ورته یو وجه دا و چې خپل کمیس ورکړ. خانو جنازه په ولې وکړه نو نبی علیہ السلام ظاهر ته وکړه چې ظاهرا خدا منافق مسلمان منځنم کوي روجیم نسی ظاهرا مسلمانې کې ګرځي. نو د دې ظاهر د وجه نبی علیہ السلام د دې منافق جنازه وکړه. د دې د وجه د دې منافق د قبیله د نبی علیہ السلام د جنازې د برکت 1000 کسان ایمان وروړي چې د دې منافق جنازه وکړه. حالانکه د نبی علیہ السلام سره ډېر زیاتی کړ او بیا نبی علیہ السلام جنازه وکړه نو د دې خاطر 1000 کسانو د خاندان ایمان. نو نبی علیہ السلام د دې منافق جنازه وکړه. دین بعد نبی علیہ السلام د بل منافق جنازه وکړه. د آیت نازل دی په تایید د عمر فاروق رضی الله عنه درای هغه جنازه مکوي. الله پاک آیت نازل کړي چې دا د اوپر آینده د پر منافق جنازه مکوي. په دې آیت کریمه کې زمونږ د اهل سنت والجماعه سلور مذهب مسلمانانو یو عقیده ذکر کړي. زمون عقیده دار چې د مرګ نه بعد انسان کوم ځای کې پروت دي ته قبر و. دا قبر کوم ځای چې د مرګ نه بعد انسان پروت دي دا قبر دی. څلور مذهب مسلمانان عقیده دار. پنځپیریان د نن سبا دور جدید معتزله تغیوی دا قبر نه د اسیا وکنده وی قبر چرته دی. نو قبر د اوم اسمان نه بره د روحونو زعلیین هغه قبر دی یا د اوم ځمکې لاندې چې کوم د روحونو د اندراج سجین دی هغه قبر دی. قرآن کریم کې د دې عقیدې تردید. نبی علیہ السلام د منافق په قبر په مدینه منوره کې ولاړو. الله پاک فرمایي د دې منافق په دې قبر مو درېږه. قبر د ځمکې قبر یاد چې کوم دې د منافقو د مسلمانانو عقیده. پنځپیریان ولې د ځمکې د قبر ته قبر نه وایي؟ ځکه د پنځپیریانو د عقیدې مطابق په دې قبر کې عذاب ثواب نشته. ځکه وایي دا د خاورو یوه کنده. نو که ورته وایي چې په دې باندې آیت یا حدیث وایي نه زمونږ سترګې مونږ دلیل کړو نه مونږ عقل وایي. مونږ قبر کلو که نه پکې فرشته شته او نه پکې جنت شته او نه پکې جهنم شته لہذا څه پکې نشته. نو مونږ وایي دا خو ستا ایمان د مشاهدې شو. ایمان خو د غیب دی. زمونږ د استاد ایمان په الله دی مونږ نه دي لیدلي. فرشتې مونږ منو مونږ نه دي لیدلي. قیامت مونږ منو مونږ نه دي لیدلي. ایمان خو د غیب دی او دوی وایي نه مونږ ته نه ښکاري نو مونږ یې نه منو. دا د اهل سنت والجماعت عقیدې دلیل چې قبر کوم ځای ته وایي د مرګ نه بعد چې انسان چېرته پروت دی. نبی علیہ السلام د چا په قبر ولاړو؟ د ځمکې چې کوم قبر د ابی ابن سلول په هغې ولاړو. الله فرمایي په دې باندې آینده دپاره مه ودرېږئ. چې کوم قبر د مسلمانان څلور مذهب قبر وایي هغه قبر په دې آیت کې الله پاک ذکر. بیا دې مدینه منوره کې چې دا کوم منافقان او کافرانو دا ډېر مالدار وو. بعض صحابه کرام په خیال کې بدار راغلي چې دا ګوره پنا حق دی او بیا هم دونه مالدار خلک او د دې خو ډېر مال دولت او جیداد او اولاد او قبیلې. الله پاک آیت نازل کړو چې دې منافقانو دې مال اولاد ته تاسو مخه پکې
دی ته مه حیرانه کېږي دا خو د دې دنیا د نور واسم د دې څه نشته دی چې کله د دنیا نه ځي نو دوی په حالت د کفر کې ځي او د دوی دپاره دوی دا مال او د دوی دا اولاد دا سبب د عذاب مسلمانانو تاسو که غریبانان هم یئ خو د کافرانو مال اولاد ته مه خفه کېږئ او بیا الله جل شانه د تبوک د غزا نه د منافقانو هغه رستو پاتې کېدل او بزدلي ذکر کړي چې دا منافقان په دې خوشحالېږي چې جهاد ته نه ځي او د نبی علیه الصلاة والسلام او د مؤمنانو صفت چې دا مؤمنان د الله پاک د رضا دپاره جهادونه کوي په خپل مال سره مال هم د الله د رضا دپاره خرج کوي او خپل ځان باندې هم د الله پاک د رضا دپاره جهاد کوي د کافر مقابلې ته جهاد ته وځي دا نیکان او کامیابه خلک نو الله جل شانه فرمایي ولا تصل على احد منهم او ته منځ مه کوه پیغمبر علیه السلام په یو کس د دې منافقانو باندې مات ابدا چې دې مړ شي هیڅکله په دې منافقانو باندې منځ مه کوه ولا تقم على قبره او ته مه ودرېږه د دوی په قبر باندې د دعا دپاره منافق په قبر باندې مه ودرېږه نو قبر کوم ځای دی هم د ځمکې دا قبر انهم کفروا بالله ورسوله زکه بشک دی کفر کړی دی په الله پاک او په رسول د الله باندې وماتوا وهم فاسقون دی مړشو حالدار چې دی فاسقان او کافران ولا تعجبك اموالهم واولادهم او تم خفکیگا مالونو د دوی اولاد د دوی ته د دې منافقانو ته چې د دې مال اولاد ډېر دي د خفکیږي ما انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا بیشک غواړي الله پاک چې دې عذاب ورکړي په دې مال اولاد باندې په دنیا کې وتزهق انفسهم وهم کافرون او وبزيد دې ساګان دې به کافران واذا انزلت سوره او هرکل چې نازلېږي یو سورت د قرآن ان آمنوا بالله دا چې تاسو ایمان وړئ په الله پاک باندې وجاهدوا جهاد وکړئ مع رسول د الله پاک سره استأذنك ورد منهم اجازت غواړي پیغمبر علیہ السلام خاوندان د مال د دې منافقانو وقالوا وإذا منافقان ذرنا منگ پریږدنکم مال قاعدین منگ بشو درست پات کېدونکو خلکو سره یعنی جهاد ته کم کسان نځي منگ به د هغې سره پاتې شو یعنی معذوره ماشومان او بوډاګان او زنانا ردو بیا یکونو مال خوالف دی خوشحالیږي چې دی شي درست پاتې کېدونکو خلکو سره وطبع علی قلوبهم او مهر لګول شوي دي د دوی په زړونو باندې فهم لا یفقهون دی نه پوهېږي لكن الرسول والذين آمنوا معه لیکن رسول د الله پاک وا کسان چې مؤمنان دي د پیغمبر علیه السلام سره جاهدوا باموالهم وانفسهم دی جهاد کی د خپل مالونو ځانونو سره اولئک لهم الخیرات او دا کسان چې د دوی دپاره خیر او خوشبختی دا د دنیا او د آخرت کامیابي واولئک هم المفلحون دا کسان چې د حقیقت کې دوی کامیاب دي اعد الله لهم جنات تجری الله پاک تیار کړی د دوی دپاره داسې باغونه چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې د هغې د اونونه نهرونه خالدین فیها دوی به همیشې په دې نعمتونو کې ذلک الفوز العظیم دا لویه کامیابي ده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين